عزتمنو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبہ پلڑ کے سلسلوار بیانات جاری منس کے پکے د عمرې د وجنا ناغراله اوس بیا ما سلسله طرف ته عود کو الله جل جلاله دې د صحیح بیان توفیق راکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه سیرت طیبه اتباع د زمون د ټولو نصیب کی حبشی د هجرت تذکره شوی و کله چې مشرکینو ته پته ولګېده چې مسلمانان حبشی ته لاړل او هلته د هغې خضر نبی سره استقبال وشو او د حبشې بادشاه زی ورکو مسلمانانو ته او د مسلمانانو تعداد سیوا کیږي او چې څوک موقع مومي نو هغه حبشې ته ځي او د مشرکینو نه بن خطا شو او دغه وخت کې ډېر په قهر شول د کافرو د مشرکینو سرداران د مکې یوځای شول او دغه سلسله کې مشوره وکړه چې څوک بیا یو خبره فیصله کړه او هغه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او چې څومره مسلمانان دي د هغې سره او د ده سره چې څومره کسان څومره د خاندان خلک مرسته کوي د هغې ټولو سره مقاطعه کوو مقاطعه نن سبا په عرف کې د هغې دپاره لفظ استعمالیږي بایکاټ او د هغې مطلب دا یو څو شقونه په هغې کې ولیکل او دا معاهده په تحریر کې راوسته یو دا چې دای سره به څوک نکاح نه کوي رشته به نه ورکوي او نه به د دی نه رشته کوي دویم دا چې د دې سره به کورولۍ کلی دا به ورسره نه کوو درېیمه دا چې د خوراک څښاک څیزونه به په دی باندې بند کو نه به ورکوو څلورم دا که د بهر نه تجارتي قافله راځي او هغوی د خوراک مال راړي د ضرورت اشیاء نو هغه به هم په دی باندې بندو دی ته به نه پرېږدو دغه سلسله کې ابو لهب مالدار و هغه تجارتي قافلو ته ویلی و چې تاسو ته چې کوم تاوان در رسي هغه به زه ډکوم او هغه تاوان به زه په خپل سر اوچتوم خو دی باندې به شی نه خرڅوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه مقاطعه کې چې کوم حمایتي فریق جوړ شوی و د خاندان نو هغه دوه خاندانونه پې ولاړو یو بنو هاشم او یو بنو مطلب دا د عبد مناف زامنو د عبد مناف نور زامنو هغوی نه صرف دا دوه پې ولاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره پورې د دې دوه خاندانونو خیال ساتلی دې نه معلومیږي چې احسان هیرول نه دی پکار تا سره څوک ښېګړه وکړي نو هغه احسان هیرومه رسول الله صلی الله علیه وسلم به طرفه ده
د هغه چې چا به ورسره احسان کړی د هغې یادګیرونه به یې کوله د هغې بدل به یې ورکړو. په یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته څه برخه ورکوله، نو نور چا ووی چې مونږ خو دې هم یا رسول الله تربوران یو. ورته یې وفرمایل چې بنو مطلب او بنو هاشم دا دواړه یو دي، یعنی دی د اسلام سره او پیغمبر اسلام او مسلمانانو سره ولاړو. نو په دې بایکاټ او مقاطعه کې دا خلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خاندان خلق په دې کې چې کوم مسلمانانو هغه خو د اسلام د وجنه د کافرانو دشمنو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شامل، او چې کوم کافر او مشرکین هغه د خاندان د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړو. او د خاندان ټول افراد بنو هاشم بنو مطلب وسره په دې کې صرف یو کس ابو لهب چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی او دا په بنو هاشم کې راځي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنو په دې موقع هم او د نورو کافرو مشرکین سره وسره په دې مقاطعه کې په دې بایکاټ کې شریک نو، نور وسره ټول ولاړ. او دا د انتهایی عداوت او سخت دشمنی و چې د هغه زمانه د رسم او رواج مطابق هغه زمونږ د علاقه باندې متل کېږي وایي د کور اوزه خو د کلي موزه، خاندان پرې خلا ګرانو، لیکن دی ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنی د وجنه هغه خپل خاندان هم د موقع باندې پرې خو. ابو طالب چې غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی او مسلمان نو، ایمان نور وړي عقیده نه و اختیار کړی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولاړ. او نه صرف دا چې ولاړو بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د ځان نه زیات خیال ساتل. چې کله دا مقاطعه شو نو دا تحریر کې راوسته شو، په کاغذ ولیکل شو او بیا هغه تحریر خانه کعبه کې ځړنګ او بیا وی چې سو پورې دا مقاطعه او دا تحریر لیکلې وی ترغه پورې بدای سره بایکاټ دی سره په تعلقات څوک نه ساتي، په دې و ترغه پورې عمل کیږي. د یاداشت لپاره د حفاظت لپاره خانه کعبه کې د نظرند کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل تر ابو طالب او د خاندان د نور افراد او د مسلمانانو سره په شعب ابي طالب کې نظر بند شو. شعب ابي طالب ابو طالب خو تر ده او شعب په اردو کې وای غاټي او په عربی کې شعب وای. غاټي د غرب په لمن کې هغه تنگ ځای چې پاغه باندې خطل کو زیدل مسا ګران وي. دا هغه زمانہ کې د مکه مکرمه د آبادی نه بهر نن سبا دا د جبل ابي قبيس او دې سره د خوا جبل خندمه غر دی دا غي سره په خوا کې د مسجد حرام سره یو څو قدمه فاصله کې دا ځای دې ځای کې بنو هاشم بنو مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو سره نظر بند په دې مقاطعه باندې عمل شروع شو. خبرې نه، کاروبار وسره نه، رشتہ نه او شیخ رسول نه د دې نه شیخ غشتل نه په هیڅ قسم تعلق هغه ټول بند. په دې کې زنانم وي، ماشومانم، بوډاګانم. ظاهر ده چې ماشومان خو د مور خواته پراتی او پیس کی نو چې د مور پسینو کې پي وي نو الله به ماشوم تور کې نو ماشومانو بجړل چغې بیستی د دې ترس پاغي باندې من راتلو. دا غټو خلقو دا حالو حضرت صاحب ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې زه مسلسل سو ورځې نهارم. یو ځل د خپل ځای نه داسې بهر د شپې په تیاره کې ووتم نو د خپې د لاندې مې څه شی نرم ونې پوس ونې ولګېدو. نو ظاهره ده چې د مکې علاقه ده غریزه علاقه ده، کاڼي دي، دا پوس شی دی نو ما وې دا به یا غوښه یا به واز دی څه شی وي نو زر مې روچت کو خوله کې مې واچولو تیر مې کو
د لوګي د وجه نه. او تر اوسه پورې زه پوه نه شم چې کله دا خبره کوله حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، تر اوسه زه پوه نه شم چې هغه شی څه ما چې خوړلی. او یو ځل اودسماتي ته بهر تلم، نو د اوښ سرمن یو ټوټه مې ولیده اوچه سور نور ته چې بهر سرمن پرته وي، د اوښ سرمن هسې نرمه دا مې خپې سره ولګېده چې پرې اوچته کا، نو هغه مې یوړه او کاڼي باندې مې کېښوه، بل کاڼی مې پې د پاسه کړو، دا مې وټکوله د هغې نه مې صفوف تیار کړل، هغه مې پکوال او ورپسې مې اوبه وڅښلې د لوږې د ختمولو لپاره. حضرت بلال رضی الله عنه بکله د دې ځای نه ووتو پټ داسې وخت کې چې مشرکین مې ونه ویني، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره به چرته اوچ سکړک پیدا کړ. 3 کاله به دې کې تیر شول، 3 کاله مسلسل. د دې ظالمانو د خاندان خلق ودا، لیکن دومره ترس نه راتلو چې په دې کې زنانه دي، په دې کې ماشومان دي، په هغې ترس راغلی وي. حضرت خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي، هغه هم په دغه کې وه، صاحب ابي طالب کې. د هغې وراره حکیم ابن حزام چې دغه وخت کې هغه مسلمان نو، کافر و. دغه حکیم ابن حزام د غلې یو بار په اوښ باندې را روان کو ترور ته، او دا ځکه چې دی په چا پورې پورو د حضرت خدیجه رضی الله عنها، هغه په مکه کې مالداره بیبي وه، مال ورسره ډېر و، سرمایه ورسره ډېره وه، کله به تجارت کې یو شی چاته ورکړی و، نو دغه مال ورته وراره واغېستو، دغه غله او صاحب ابي طالب ته را روانه کړي وه. چې کله حضرت خدیجه رضی الله عنها ته ورکوله، نو ابو جهل دی ولیدو. ابو جهل ورته وایي چې ګوره ته د هغې مقاطع خلاف ورزي کې، مونږ بایکاټ کړی دی او ته خلاف ورزي کې، دی هم مشرک و. دی ورته وایي چې دا زما ترور ده، په ما باندې حق دی، او دا د هغې خپل مال او دا مې ورته رسول. ورته وایي چې نه، تا د مقاطع خلاف ورزي کړې ده، د تحریر مونږ چې کوم لوس کړی دی، او زه به تا په ډک مجلس کې رسوا کوم. دغه وخت کې یو بل کافر و مشرک و، غم ابو البختري دغه نوم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې ابو البختري هم احسان نه هېرولو. په یو جنگ کې د ده په باره کې وفرمایل صحابو ته چې دی قتلوئ مه ژوندی ونیسئ او بیا پې باندې اسلام وړاندې کړي. کومه ښېګړه چې به چا څه وختې کړې وه مسلمانانو سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا بل مسلمان سره، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هېروله نه. د نن زمانې انسان احسان فراموش دی. د الله جل جلاله نعمتونه هېر کړي، نو د انسان ښېګړه بیا څه. نو دغه ابوالبختري د ابو جهل ته راغلو. ابو جهل ته وایي چې ښه کوي، دی ترور ده او دا مال ورته ما ورکړی دی، د هغې په ما پورې و. نو ابو جهل غصه شو ابوالبختري ته. ابوالبختري هم سردار و، ابو جهل خو خود د دوی په نږدې مشر. نو ابو جهل ده ته بد رد ووایي. ابوالبختري کافر لګیا شو، نو چېرته هډوکی پروت و، هغې راواغېسته. ابو جهل یې په سر پې باندې ووالو، وینې پې راماتې کړي. دغه زخمی کول او وهل دا دومره غټه خبره نه وه د ابو جهل لپاره، خو د دې نه یو غټ ذلت دا و چې دغه وخت کې حضرت حمزه رضی الله عنه چې په دغه شعب کې هغه هم نظربند و، هغه یو ځای نه کتل د ابو جهل دا تماشه یې کته. ابو جهل په دې باندې مړو چې ابوالبختري ما ته ګزار نه راکړل او د ده په وړاندې راکړل. بهرحال په دې کې 3 کاله تېر شو. هشام ابن عمر هغه هم په مشرکینو کې دی، خو فتح مکې په موقع مسلمان شوی دی. دا حکیم ابن حزام چې ما نوم واغېستو، د فتح مکې په موقع په 8م کال د هجرت مسلمان شوی دی، رستو ډېر په دې کې د مسلمانان شوي. هشام ابن عمر یو ځل حکیم ابن حزام ته رالو. یو زهیر ابن ابي امیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی و، هغه ته رالو. هغه ته وایي چې ته د دوی په باره کې څه کوې نه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا عزیز دی او ستا په ماما خیلی کې دی، ستا د خاندان خلق دی او دی باندې خوراک سکاک بند دی. کدا د په الله باندې قسم می کدا د ابو جهل کسان وې نو هغه به مخکې د خلاصي کوشش کړو او تاسو څه نه کوئ. نو زهیر ابن ابي امیه ورته وایي چې زه یوازې ما سره څوک مرګري نشته دی او دا کافر ټول یو طرف ته دی په خپله کافر ومشي بیا وروسته مسلمان شي. ما سره څوک مرګري وی نو دا هشام ابن عمر ورته وایي چې زه دې مرګري یم. ورته وایي یو دریم کس وګوره پیدا کړه. هشام ابن عمر حکیم ابن حزام ته لاړو چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها وراره د تذکره وشوه. حکیم ابن حزام ته وی چې دا ستا ترور ده د خاندان خلق نه دی د دې په باره کې څه کښېنه. هغه ورته وایي چې ما سره ملګری نشته. وایي زه د ملګری یم او هشام ابن عمر را سره دی. نو دی ورته وایي درې کسان یو څلورم کس پسې لاړو ابو البختري دا چې کوم تذکره شو دته یې دغسې خبره وکړه. هغه وایي چې زه د سره یم خو یوازې به مونږ څوک ورته وایي چې مونږ څلور شو یو پنځم کس وګورئ اسد ابن زمعه د هغه نوم راځي. هغه ته لاړل نو هغه ورته وایي چې زه یوازې څه نشم کولی چې ما سره نور کسان وي، مونږ د سره څلور کسان یو او ته پنځم یې یو بس بیا کار کېږي. دی منصوبه یې وکړه چې د دې مقاطع خلاف به مونږ آواز پورته کړو. دی مشوره وکړه په خپلو کې. هشام ابن عمر هغه متکلم جوړ کړو. په سبا باندې هغه صفا کپړې واچولې، خانه کعبې ته رالو. ابو جهل سره د خپلو ملګرو ناست دی، دا هم د دې غونې کافر دي. هشام ابن عمر وایي چې کومه مقاطعه تاسو لیکلې ده زه د هغې مخکې خلاف هم اوس هم خلاف هم، دا تاسو ظلم کړی دی، دا ظلم دی. ابو جهل په باندې زر آواز اوچت کو ورته وایي چې کذب ته دروغ وې خطا شوې، دا هر څه ټیک شوي دي. هغه طرف نه چې کوم مرګري ځان سره کړي یو پاسي هغه وایي چې د ټیک ویلي دي. ابو جهل چې هغه ته غوسه شو نو بل پاسې د وایي دی دواړه ټیک وایي. پنځه کسان و چې دا پنځه کسان د مختلفو اطرافو نه پاسېدل نو ابو جهل حیران شو. هغه وایي چې دا خو تاسو سره مشوره کړې ده او مخکې نه مو دا ترتیب دغه کړی. دلته کې اختلاف پیدا شو. ډېر کسان د دې ملګري شول وایي چې او دا مقاطعه ختمول غواړي. په دې کې زمونږ د خاندان خلک دي، مونږ خپله خرسکو په مړه خېټه او دا زمونږ عزیزان دي، په دې کې زنانه دي، په دې کې ماشومان دي، په دې کې بوډاګان دي. هغوی دغسې تزلیږي د خوراک څښاک څه نشته دی. مونږ د دې خبرې بایکاټ کوو، دا مقاطعه مونږ ختمول غواړو. دا خبرې کېدې چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب هغه د تجویز وړاندې کو. وی زما وراره ما ته ویلی دي چې کوم تحریر دی لیکلی دی هغه تحریر هغه ټول وینو خوړلی دی سوا د الله جل جلاله د نوم نه. مشرکینو به هم هغه زمانه کې چې کوم تحریر لیکلو خط به لیکلو نو د الله نوم به په ابتدا کې لیکلو، خو بسم الله الرحمن الرحیم نه. د الله جل جلاله رحمان نوم سره ډیره سخته دشمنی وه. بسم الله الرحمن الرحیم به نه لیکل، دا به لیکل بسمک اللهم. د دې معنی دا جوړیږي چې یا الله ستا په نوم باندې، بسمک اللهم، اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں. دای په سر کې لیکلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو طالب ته ووی چې تر دغه تحریر ټول خوړلی شوی د سوا د الله د نوم نه. ابو طالب دی ته تجویز وړاندې کړو. وی تاسو وګورئ زما وراره داسې وایي او هغه چې ته دروغ نه دي ویلي. که چېرې دا تحریر خوړلی شوی خو تاسو خپل بایکاټ ختم کوئ، ظلم مه کوئ. او که چېرې دا باقي وي او د خبره دروغ وي نو زه د خپل وراره په خپلو لاسو تاسو ته حواله کوم چې سمه خوښه یې هغه ورسره وکړو. ابو طالب ته په دې باندې یقین و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه دی ویلي، صادق او امین باندې مشهور. چې وی کتل چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی او ما غسوا ټول تحریک خوړلی شوی چینجو خوړلی او صرف بسمک اللهم د الله نوم پکې پاتې. دغه وخت کې په ټولو باندې یخې اوبه توی شوي او دا بایکاټ ختم شو. د شاب ابي طالب نه 3 کاله پس راووت. په محرم کې دی ننوتي او 3 کاله پس بیا راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دې ځای نه رالو
وسرترم ابو طالب او بیبیم و وسره حضرت خدیجه رضی الله عنها. ورپسې د رمضان میاشت راله، نو د رمضان په میاشت کې تنه دا دواړه تر او بیبي دا دواړه جدا شول، دی وفات شو. ابو طالب هم وفات شو. د مرګ نه مخکې ابو طالب بیمار و. رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو ابو طالب څخه. لومبه خو مشرکینو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې وته ګیله راوړه چې ته دا وراره منې که. تر اخره پورې دا کول. ابو طالب صاحب نب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوستو، وته وی چې دا ستا د قوم او د قبیلې او د وطن او د علاقې خلق ته دی داسې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم انکار وکړ چې الله جل شانه په ما باندې کومه ذمہ داری چولې ده، زه خو د دې نه وړم نه. بیا چې کله تر وفات کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې شو او ته یې فرمایل چې تر ما د کلمه ووایه چې په ورځ د قیامت زه ستا په حق کې سفارش وکړم. ابو طالب دا وراره خفه کړی نو دغه وخت کې هم دا غوښتل، خو دشمنان ورسره ناست وو، ابو جهل وغیره وغیره. هغوی ورته وی چې تر اوسه پورې د خپل پلار په دین باندې وې، اوس به وړئ. نو ابو طالب هغه د دې وجې نه په آخر کې ووی چې زه د خپل پلار په دین باندې مرم، د عبدالمطلب په دین باندې. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو ځل خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه چې هغه صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسلمان دی، مشهور صحابي دی، ترې دی، هغه ته تپوس وکړو چې تا سره ابو طالب ټول ژوند مرسته کړي او ستا تعاون یې کولو او ستا حفاظت یې کولو، په شابه ابي طالب کې به دی ابو طالب ته خوب نه ورتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې اول ته سمله آرام وکړه چې دشمن ته تکلیف درونه رسي، او چې کله به خلک سمله استل نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بستر باندې نه سملولو، په خپل بستر به علی یا بل څوک سملولو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بل ځای ته بوتلو چې چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بستر لیدلی یا سینې چې د شپې څه نقصان ورسي، نو د دې وجه نه به د حفاظت لپاره بل ځای کې سملولو. دومره فکرمندو د بچپن نه. نو حضرت عباس صاحب تپوس کوي چې دې تر تا سره دومره تعاون کړی دی ټول ژوند، آیا ته هم دته سفیدا ستا د وجه نه به دته رسي او که نه، دی به د جهنم نه بچ وي او که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه. د هغې وجه دا ده چې الله جل جلاله څخه د چا سفارش هغه نه چلیږي. چې یو سړی ځان اهل د سفارش کې نو الله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شفاعت کوي په ورځ د قیامت، نو هغه به د مسلمانانو کېږي چې صاحب ایمان وي. دا یاد ساتي، ایمان ځان سره وړل د دنیا نه دا اول بنیاد دی. یو سړی دی هغه نه فرض پاتې شوي دي، د ګناه ارتکاب یې کړی دی، خو ایمان یې محفوظ دی، په ورځ د قیامت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت او سفارش مستحق ګرځېدی شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل چا تپوس وکړو چې یا رسول الله ګناهګار شفاعت وکړي چې ستا د امت ګناهګارو په حق کې به ستا سفارش کېږي؟ وی فرمایل چې شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، او کما قال علیه الصلاة والسلام، زما سفارش خو دغه ګناهګارو خلکو لپاره دی، زما د امت، خو چې صاحب ایمان وي. ایمان شرط دی. یو سړی کافر دی، مشرک دی، دغه په حق کې به د یو پیغمبر شفاعت نه کوي، پیغمبر به شفاعت کوي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود دغه تر په باره کې په دنیا کې د دعا نه منع کړی شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چې پته ولګېده چې طرف ایمان را نړو، نو د مرګ په وخت کې چې کله هغه مړ کېدو نو وی فرمایل چې زه به تا دپاره د الله پاک نه د ګناهونو بخشش غواړم، بخښنه به غواړم چې تا ته الله معافي وکړي. دا یې وفرمایل. په دې کې قرآن کریم آیت نازل شو
چې مؤمنانو پیغمبر د پاره دا نه د جایز ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا، چې دای د مشرکینو د پاره د الله نه بخنه غواړي اگر که خپل عزیزان او رشتہ داران. الله جل جلاله د دعا غوښتونم صفا منو فرمایله، امر نه پس چې کافر د کفر په حالت کې مړ شي، مشرک د شرک په حالت کې مړ شي، یهودی د یهودیت په حالت کې مړ شي، پیغمبر نه منونکي مرزایی او قادیانی په دغه حالت کې مړ شي، داغه لپاره دعا ممنوع ده چې الله ته وبخي. دا چې کله ژوندې وي نو بیا ورته د هدایت دعا کولای شي چې الله ته په سم لار راوړي، خو چې کله په کفر باندې مړ شو نو بیا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خپاو، بیا آیت نازل شو انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من یشاء. اے پیغمبره چې تاسو خوښه نو ته هغه ته هدایت نشي کولای، لیکن دا خدای الله خو خدای چې چاته هدایت کیند ده په قسمت کې هدایت نو دی نه ورس. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چې عباس سے تاسو کو نو ته فرمایي چې نه هغه هم د جهنم نه بچ کی، لیکن یکون فی زحزاح من نار. ابو طالب به هم د جهنم دومره د چې زما په وجبانه واغه د جهنم په غاړه وي. زحزاح په عربی ژبه کې غاړې ته ویل کی. د غره په لمن کې چې تاسو چې ته ولاړی او د غره سوکه د اوچته او د هغې نه کاڼي راغورځېږي نو چې کومه پورې دا کاڼې راشي نو دې ځای ته زحزاح وایي، دا د غره لمن ده. دغسې د سمندر غاړه وي نو دغسې د جهنم چې کوم دی نو غاړه ده، هغې غاړه باندې عذاب او اور کم دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه به په دې عذاب کې وي چې د هغه د خپو د لاندې به انګار وي سروټ کې، او هغه انګار به د تلو په طرف نه به عذاب ورکول کېږي او سر کې به مازغه خوټ کېږي هغې سره. دا معمولی عذاب دی، خفیف عذاب. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه چې کوم تخفیف شوی. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تر وفات شو. ظاهر ده چې کده کافر وو او د خپل پلار نیکه په دین باندې او ټول ژوند یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرسته کړې وه، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د چا احسان هیرولو نه د ده په مرګ باندې طبیعي طور سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سخته صدمه ورسېده. په رمضان 10 نبوي کې 10 کال د نبوت د رمضان په میاشت کې ابو طالب وفات شو. 15 ورځې پس ورپسې متصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږه بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها چې هغه به تسلی ورکولې، او په مختلفو وختونو کې دا بیبي داسې خبرې دي چې هغه تاریخ په اوراقو کې اوس هم هغه لیکلي دي، درج دي چې څومره تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي وه. مختلفو طریقو سره به په کار راتله، مالدار او مال وسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خرج کولو. دغه بیبي هم 15 ورځې پس وفات شو. نو دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صدمه ورسېده. د تاریخ په کتابونو کې دې ته عام الحزن ویل کېږي، د غم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دا دواړه یو ناصر او یو مونس او غمګسار دا دواړه افراد ته نه لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله جل جلاله رسول نبی او پیغمبرو هغه ته د رسالت کار حواله شو چې پوه شو چې د مکې خلک اوس خو غتره مې ملاړو، او دا خلک چې کوم دینو زما خبرې ته غوږ نه کېږي، چې کوم کسان مسلمانان دي هغه مسلمانان شول او نور سخته دشمنی کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې طائف ته لاړ شي او د طائف خلکو ته د خپل پیغام ورسو. د طائف د سفر اراده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه. هلته دوه غټې قبیلې پاتې کېدي، ثقیف او حوازن. د ثقیف قبیلې یو مشر و د هغه زامنو عبد کلال، د هغه نوم د هغه زوی عبد یالیل، بل کس مسعود، بل حبیب، دا د خپل قوم درې مشرانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته روان شو چې دې خلکو باندې اسلام وړاندې کې کېدای شي دا خلک مسلمانان شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې ځان سره چې کوم ملګری غشته و حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه،
او دا هغه کس دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متبنا جوړ کړی او په زوی نیولی و. بیا د ده په باره کې قرآن پاک کې آیات نازل شول چې ستاسو حقیقي زامن هغه زامن دي او ستاسو پردی زوی حقیقي زوی نه دی، دا هماغه شان پردی دی. دغه زید بن حارثه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ و. د ده واقعه مخکې بیان شوي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې روان شو. طائف د مکې مکرمې نه تقریبا 70 کیلومیټر دی او 10 کیلومیټره. اوس طائف ته 2 لارې تللی دي. یو لار سیل کبیر باندې ده، دې کې چړای کمه ده، او دویمه لار په غره د پاسه ده. طائف او د مکې ترمنځ چې د مکې نه سړی لاړ شي نو طائف ته نږدې شي نو غر راځي، غټ غر دی. په دې غر باندې نن سبا موټر وی جوړ شوی دی او په هغې باندې ګاډي ځي. مخکې په دې باندې تګ ګران و ځکه چې دا غر اوچتم دی او ستغ غر دی. اوس یې باندې سړک جوړ کړی دی نو په دې باندې ټول ټریفک ځي اکثر. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې به تګ را تک طائف ته کېدو نو په سیل کبیر باندې به کېدو. دا علاقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه اړخ باندې لاړ. طائف ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو، دې کسانو څخه لاړو د چا نومونه چې ما واغېستل نو دوی ته خبره وکړه چې زه د الله پیغمبر یم او الله یو دی. دوی ټټوبې او خنداګانې جوړې کړې. دې دریو کسانو کې یو کس ووی چې الله ته پیغمبر جوړولی نو د خانه کعبې پرده شلول مقصد دی چې د خانه کعبې غلاف وشلی چې ته پیغمبر جوړولی. بل دویم ورته ووی چې الله جل شانه ته د پیغمبرۍ دپاره بل څوک میلاو نه شول، یوازې ته وي. درې واړو استهزا. دریم ووی چې زه خو تا سره بالکل خبرې نه کوم، نه ستا خبرې ته غوږ کېدم، ځکه که چېرې ته واقع پیغمبر یې نو تا سره خبرې کول بې ادبي ده، ځکه چې ته لوی سړی، او که پیغمبر نه نو بیا سره خبرې نه کوم، بیا ستا خبره اډورم نه. حالانکې د دې وړومبۍ خبرې طرز دا نو که ته پیغمبر نو د پیغمبر خبره خو اورېدل پکار. نو د درې واړو ګستاخي وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې. بیا په دې باندې اکتفا ونه کړه د طائف او باش دا هلکان چې چغې سورې په لارو کوڅو کې وایي دا یې ورپسې کړل نو په کاڼو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویشتو. نو په خپو باندې ویشتو نو خپې هغې نه وینې ماتې شوې، پیزار چې کوم اچولی و په هغې کې وینې راغلې. زید بن حارثه رضی الله عنه به خپل ځان مخکې کو کاڼو ته، هغه په سر باندې هم لګېدو او ډېر زخمونه په هغه باندې راغلي وو. خو مقصد د هغه خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعزیت رسول و غتنګولو. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها تپوس کوي، دا رستو خبره ده، یا رسول الله پتا باندې چې په احد کې کوم ورځ راغلی و ستا قوم تا ته کوم تکلیف را رسولی و، په احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک مات شوی او تندی زخمی شوی او نور زخمونه په باندې راغلي و د کافرو د طرف نه د احد په جنگ کې. د دې نه سخته ورځ په تا باندې یا رسول الله راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دغه ورځ یاده کړه د طائف چې او د طائف خلکو زه په کاڼو باندې ویشتم، ما ورته د الله پیغام رسولو او زه هغې په کاڼو باندې ویشتم. او بیا یې وفرمایل چې بیا زه رالم نو جبرئیل علیه السلام راغی، یو دعا یې غوستې، د دعا د سیرت په کتابونو کې ذکر ده. هغه دعا چې سړی وایي اوږده دعا ده نو سړی حیران پاتې شي، بې اختیاره ژاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته سوال وکړو چې یا الله ته ما چا ته پرېږدې، ته ما دشمن ته حواله کې چې کوم نږدې دشمن دی، یا لرې دشمن ته مې پرېږدې چې هغه ما ګمراه کړي. که چېرې ته ما باندې ما نه ناراض نه او په ما غصه نه نو زما په دې خبرو باندې هېڅ پروا نشته، خو زه بیا هم یا الله ته کریم ذات یې، ستا د کرم زه محتاج یم او زه تا نه مدد غواړم. دا د پیغمبر دعا وه. او بیا د سید الرسول خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وه. او بیا دغه وخت کې چې کوم دی نو د سفر په حالت کې دی د مسافر دعا قبلیږي، احادیثو کې راځي. بیا مظلوم دی، ظالمانو کافرانو په کاڼو باندې ویشتي او د مظلوم آه او دعا
حدیث مبارک کې راځي چې د اسمانونو نه بر او د وریځو نه بر الله جل شانه اوچتوي او قبلي او بیا اجنبي پردیسی او غریب ناشنا دی په داسې دیار کې چالته څوک نشته د ټول د دعا د قبولیت حالاتو فضاوه ماحولو زیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا بسنګ رات کېده چې څنګه دعا ختمه ک دعا ختمه دو سره جبرئیل علیہ السلام په باندې आवाज وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړ چې جبرئیل وریځ د غوړاس کینه او دا ما سره فرښتہ د ملک الجبال د غرونو فرښتہ ده او دا اجازت غواړي کستا خوخی نو زبدا غرونه د مکه د خلکو باندې د دشمنانو د طائف په د خلکو باندې د دوه غرونه راجوخ کم او دای په بدی کې چخړی کم لکه څنګه چې د میچنې د دوه پلنو ترمنځ دانی چخړی کیږي وړ کیږي دغه څه وزدا خلق پکې چخړی او دا دوه غرونه کوم یادول د سیرت نگار حضرات لیکي چې دینه مراد جبل ابي قبيس او جبل قويقعان دي دا په مکه مکرمه کې د خانه کعبه نه یو خوا جبل ابي قبيس ته او بل خوا جبل قويقعان او دا جبل قويقعان نن سبا وران شوی دی په دی باندې شاه عبد الله چې کوم نه توسیع د حرم شریف کړي دا غدواړه غرونه برا چخ کوم او د مکه د خلک په پکې چخنی کوم او دغه سره طائف خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل جبرئیل ته چې نه کې دې شي چې د دې په اولاد کې څوک مسلمانان شي اوس دې ځکه یو خبره دا غدا چې نوح علیہ السلام د الله جل جلاله نه دعا وغوښته رب لا تذر على الكافرين على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اے پروردگار لا تذر على الارض من الكافرين ديارا پر ازمکه باندې یو کافر آباد پرېم دي نوح علیہ السلام دا دعا غواړي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې اذیتونو د دې وینو د دې زخمی کېدو دا دعا غواړي چې نه یا الله ز کې دې شي چې د دې په اولاد کې څوک مسلمان شي او اسلام ته تقویت ورسي نه یو خدا د چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الرسل خاتم النبیین او رحمت للعالمین د ظاهر د چې دا غي په دعا کې د نوح علیہ السلام په دعا کې وفر بل دا چې نوح علیہ السلام هم د خلاف شرع او ناجایز دعا نه وغوښتي هغه وجه دا و چې الله جل جلاله نوح علیہ السلام ته د وحی په ذریعہ دا علم ورکړو چې دا کافر مسلمانېږي نه او نه په دې په اولاد کې څوک داسې شته چې هغه مسلمانان شي نو چې کله د الله جل شانو د طرف نه علم حضرت نوح علیہ السلام ته حاصل شو نوح علیہ السلام پس دا غینه دا دعا غوښتي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله چې مسلمانېږي نه په اولاد کې څوک نه مسلمانېږي نو چې دا کوم مسلمانان دي اتیا کسان کچره دا کافر دغه سی وی او د دې سره مال او د دې سره غلبه او زور او د دې کثرت تعداد په دې حال کې وینو دا مسلمانان به بیا د دین نه برګشته کې دی به واړي نو یا الله ته مبرېدي بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا فرښتې راغلې نو دا جواب ورکو چې نه کېدی شي او دا دعا غوښته چې یا الله دې ته هدایت وکړي او ما غسې وشوه چې هغه دشمنانو کې الله جل شانه بیا مسلمانان کړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې او په اسلام باندې غي نن کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د طائف نه واپس شو نو په لاره کې زخمی حالت کې ستړی استومانه یو باغ د انګورو د طائف د آبادی سره نږدې دا غي د انګورو د بوټي د لاندې سوري ته لکېناست د مکېدو د باغ دغه باغ د عتبه او د شیبه او عتبه او شیبه دواړه رونه دي او دا د ربیعه زامن دي د مکې او دا د مکې په سردارانو کې دي ما چې کله دا واقع بل استاد طالب علمي په زمانه کې نو ما به وی چې عتبه او شیبه خو د مکې او دا باغ په طائف کې دی نو دا عتبه شیبه او ما غدي چې کوم د مکې سرداران دي او که نور دي دا اشکال به مې ذهن ته راتلو بیا یو کال مونږ حج ته تللو حج ته او عمرې ته غالبا نو د مکې مکرمه یو عرب شیخ هغه مونږ ته وی
چې طائف ته تاسو بوزم. د چا په واسطه باندې پروګرام جوړ شو، هغه خپل ګاډی راوسته په کاکیه کې پاتې کېدو. نو طائف ته چې بوتلو تفصیلی واقعه د هغه ځای ته بوتلو چې کوم ځای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچپن کې تربیت شوی. بیا واپسې کې طائف ښار ته راوستو، د طائف د فروټو منډایي و په هغې کې وګرځولو. بیا یو کور ته راوستو، هغه کور تاله و، هغه یې چابي کولاو کا، کور ته دننه بنګله وه. ما ورته دا د چا کور دی؟ وی دا زما. نو ما ورته ته خو په مکه کې پاتې کېږي؟ وی یو کور مې دلته دی، یو مکه کې دی. او چې کله ګرمي ډېره وي او څه وخت مونږ چوټي تېرو نو بیا دلته راشو، دلته سره ځې تېره کړو. طائف ښار یخ دی. نو ما سوچ وکړو چې د مکې کې یو سړی پاتې کېږي، د هغه کور په طائف کې دی، نو د عتبه او شیبه باغونه که په طائف کې وي د انګورو، نو دا څه بعید نه ده، ځکه چې طائف د مکې مکرمې نه 80 کیلومیټر دی، 70 کیلومیټر دی، ډېر لرې نه دی. بهرحال دا عتبه او شیبه دا د ربیعه زامن دي، او په جنگ بدر کې به دوی تذکره بیا راشي، او د دې نه مخکې هم تذکره شوې ده. د سخت دشمنانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن دغه وخت کې چې کله انسان وي نو دا غم زړه نرم شي، نو د دې زړه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حالت کې لیدو باندې نرم شو. دای په باغ کې ناست دی، سره یو غلام عمره دا عداس نوم دی، عداس، او دا نصرانیو عیسایو په مذهب نه، او دا عتبه او شیبه دا خو کافر دی، مشرک دی. نو دا عتبه او شیبه دا دواړه رونه دی عداس ته وایي چې یو غونچه راوشو کو د انګورو، او دغه لوښي کې واله او دې سړي ته یوسه، او ده ته وایه چې خامخا به د دې نه خورې، که انکار کوي نو په زور به باندې وخورو. زړه یې پرې نرم شوی و. دغه وخت هغه عداس په تال کې هغه غونچه واغېسته او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړو چې هغه سوري ته د انګور لاره څنډه باندې ناست. نو عداس ورته ووایي چې صاحب دا مې مالکانو ووایي دا غونچه واخله او دا وخوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته واغېسته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع وه. بنده هغه ته وایي چې هغه په بندګۍ کې کمال ته رسېدلی، کامل بنده هغه او په بندګۍ کې یو صفت تواضع. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عاجزی او تواضع حد درجه. انسان ته پکار دی چې د لوګي په وخت کې، د ضرورت په وخت کې خلکو ته سوال نه کوي. بے ضرورت سوال خو په ورځ د قیامت چې راځي نو هغه به په مخ باندې ټول داسې وي لکه پیشوګانو چې پیچونګاري لګولي. او دغه سم د الله جل شانو نه غوښتل پکار دي، د غیرت تقاضا ده د خلکو نه. لیکن کچره الله جل شانو ته یو شی درکې نو بیا هغه انکار نه دی کول پکار چې نه اوګه ستاسو زړه کې نو غوستې دم نو چا خوراک راړو او ستوي چې نه ناخله نو سوالم خشه نه دی. اس به سزان نږدې کول نام خندي په اشراف کې راځي، په جبه غوستلم خندي، خو چې دغه سي الله جل شانو درکې نو بیا واپس کولم خندي، ځکه چې د الله جل شانو د طرف نه راغلی شی دی نو بیا خوراک پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تواضع عاجز ډیر و. تاسو ته مخکې تیر شوی ده چې ایوب علیه السلام د الله پیغمبر او بیمارو، د الله جل شانو د رب نه پیدا سي امتحانات رالل چې مال املاړو، اولاد املاړو، او بدن داسې شو چې څوک ته نږدې کېدې نه شول، داسې بیماری پیراله. لیکن چې کله الله جل جلاله امتحان ورځې ختمې کې خشو بیا وته فرمایل چې په دې وبو باندې ولامبه چې باغې ولامبل ټیک ټاک شو. بیا په الله جل شانو مال داسې راورو چې د اسمان نه راورېد، مال وته بیل ورکو، بیا غسل خانه کې لامبل نو چې د غسل خانه کې کپڑے واچول نو د اسمان نه د سرو زرو پتنګان راورېدل. نو ایوب علیه السلام د جولۍ ورپسې ګرځي او رانیسي. نو الله جل شانو پیغمبر او الله پاک وحی راواستوله وته وی چې اے ایوب تا ته ما دومره مال درکړی نه دی چې ته مې غني کړی، ستا ضرورت نشته، بې پروا کړی مې، چاته حاجت نشته. وی چې ولې نه یا الله؟ وی بیا دې سيزونه پسې منډې ولې وایي؟ وی الله ستا نعمت ستا نعمت نظم د غنیم مستغنی نیم، هر وخت کې تا ته محتاج یم. انسان ته داسې جوړېدل پکار دی چې دې الله ته هر وخت محتاج وي، ځان محتاج ګڼي، سوالونه تی کوي، سهار نه تر ماښامه پورې ته د الله نه سوال کو، الله پاک خوشحالېږي، خفه کېږي نه. او دته د مخلوق نه مستغني کېدل پکار دي. دا فلان کې افسر، دا ایس ایچ او، دا تانیدار، دا وزیر، دا MNA،
دا فوجي افسر دی به مې دا کارو کې دی دا د سره تعلق په دې بنیاد باندې ساتم. مخلوق ته احتیاج دا د مؤمن صفات نه دي چې د خپل ځان بل ته محتاج ګڼي او هغه سره کنیکټ جوړ کړی تعلق و سره په دې بنیاد چې زما کارونه روان کی. د الله جل جلاله سره خپل تعلق مضبوطول پکار دي. نو ایوب علیہ السلام دغه وخت کې وی چې یا الله ستا د نعمتونو نه ستا د کرم نه ستا د فضل نه خو زه مستغنی نه یم بې پروا نه یم دې ته مې ضرورت دی ځکه منډې وم. نو دا د پیغمبر جواب. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه ولیدل انګور دي راغلي دي مخې ته نو فورا یې هغې ته لاس کو او چې لاس کولو نو وی بسم الله الرحمن الرحیم چې څنګه بسم الله ووی نو هغه عداس غلام دا واورېدل نو هغه ورته داسې سر ټیټ کو مخ ته یې ګوري چې دا سړی څوک دی ځکه ورته وایي چې په دې ځمکه باندې خو دا ټکی څوک نه وي دا تا چې کوم وی بسم الله الرحمن الرحیم دا خو چا نه دي ویلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته د کوم ځای هغه ورته وایي چې صاحب زه د موصل یم او نصرانی یم. موصل اوسم موصل په عراق کې دی شمالي عراق کې. نینوا دا ښار د موصل سره نږدې علاقه ده د هغه ځای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ښه د هغه علاقې د کوم ځای چې زما رور یونس علیه السلام دی یونس علیه السلام زما رور چې د کومې علاقې نو یونس علیه السلام په دغه علاقه تیر شوی موصل او نینوا کې. نو دغه عداس بیا حیران شو ورته وایي ته یونس علیه السلام څنګه پیژنې دا خو زمونږ په علاقه پیغمبر تیر شوی. ورته وایي چې یونس علیه السلام خو زما ورور و د الله پیغمبر و زم د الله پیغمبر یم. چې څنګه یې دا ووی نو دغه عداس غلام ورته په خپو پرېوتو تندی م ښکل کو لاس م ښکلی خپې م ښکلی او عتبه او شیبه دواړه د باغ نه ګوري تماشه کوي. هغوی ورته په دې حرکت په قهر شو چې رالو سړی ورته وایي چې دا ته یې لاس پې ولې ښکلول وایي صاحب دا خو د الله پیغمبر دی او دی نصراني و دی د انبیاو نه واقف و نو ځکه ورته وایي چې خبردار ګورې خیال کو دا سړی تا ګمراه نه کړي د ده په مذهب باندې مه کړي. دغه عداس دی بیا رستم د دوی سره و عتبه او شیبه سره او چې کله بدر ته تلل دا عتبه او شیبه په بدر کې دا دواړه قتل شوي دي. بیا چې بدر جنگ ته تلل نو دا عداس ورته په خپو خپو پرېوتو چې صاحب دې جنگ ته مه ځئ. ویې ولې وایي دا د الله پیغمبر دی. دغه وخت کې د عتبه زوی و هغه زوی ورته وایي چې دا ته څه کې د جړل منت یې ورته کوله چې مه ځئ. وایي چې دا ته ولې دی منې کوې وایي زه په دی باندې رحم کوم ترس مې راځي په دی باندې ځکه چې دا خلک ژوندي واپس نه راځي دا د الله د پیغمبر په مقابله کې وتی دي او الله به د خپل پیغمبر نصرت کوي او دا خلک به دا کافر به ذلیله کېږي. ما ته ښکارېږي چې دی ژوندي واپس را نشي او زه په دې خپلو مالکانو باندې مینم ځکه د ازمینت کوم. هماغسې وشوه بیا چې دا عتبه او شیبه نو دی په هغه جنګ بدر کې قتل شو. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ځای نه بیا واپس راغلی دی. انشاءالله نور واقع به مخکې بیانېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.